زمونږ د یو ګلشان شاګرد چې نوم یې دانش ریاض دی د نمل پوهنتون د 5م سمستر طالب علم و. پرون یونیورسټي ته راغلی او خپل اسایمنټس یې جمع کړل او نن چې دی نو په دې دنیا کې نشته. دا غوښتنه کوو که نه چې پولیس دا ایډورډ کالج سټوډنټ پوښتنه یې نه وکړله. په کار ده چې دا ادارې چې کومې دي دا راویښې شي او پازیټیو سټیپ واخلي د دې شي طرف ته. دا ټارګېټ کیلینګ چې کوم دی، سټریټ کیلینګ چې کوم دی، سنیچران چې کوم دي، دې باندې دغه وشي، په پازیټیو سټیپ واخلي او ورسره د جیل ته وایي. ایډورډ کالج سټوډنټ سره مې یوه واقعه وشوله او د ده سره هم واقعه وشوله. داسې که دا سیسټم چلېدلو که نه، موږ هم دلته سټوډنټان یو 15 کاله مو شو هاسټل کې پاته کېږو. هغه درد مور پلار ته چې هغه ته پته لګي که نه هر چا ته اواز ته وګورو. دا موږ صرف د دانش لپاره نه دی اوچت کړی، دا موږ د پښتونخوا او د پاکستان هر سټوډنټ لپاره دا اواز موږ راوچت کړی. طالبه کوو چې کومه پورې به زموږ یونیورسټي والا چې کوم د سټوډنټس دي دې نه علاوه چې نور کوم سټوډنټ دي کومه پورې به هغوی دا څیزونه فیس کوي، کومه پورې به زموږ د کے پی کے پولیس دې خلاف څه ایکشن نه اخلي. کتونکو کاشف عارف ما پېښور پریس کلب مخې ته موجود یم. تېره شپه یوه بده پیښه مخې ته راغله. د نمل یونیورسټۍ د 5th سیمسټر طالب علم دانش ریاض قتل کړی شو. د پېښور په ورسک روډ باندې دې نه مخکې هم یوه پیښه مخې ته راغلې وه چې د ایډورډ کالج طالب علم حسان طارق قتل کړی شوی و. د هغې خلاف دغه پیښې خلاف چې کوم دی د نمل یونیورسټۍ طالب علمان راوتي دي، د استادان راوتي دي، د هغه چې کوم کلاس فیلو دي هغوی راوتي دي او د دغه پیښې غندنه کوي او د ملزم نیولو مطالبات کوي. دوی د پېښور چې کوم مین صدر روډ دی هغه هم بند کړی دی. موږ به د دې چې کوم ملګري دي د دانش ریاض ملګري دي هغوی سره به خبرې اترې کوو او د دې مطالبات څه دي د دې سره به خبرې اترې کوو. موږ سره زما نوم عبدالباسط دی، زه د نمل یونیورسټۍ سټوډنټ یم 8 سمسټر. دا دانش ریاض پرون په باړپول سره ورسک روډ باندې موبایل سنیچنګ کیس کې دی د باندې هم ډزې شوي دي. 3 ګولۍ ده ته لګېدلې دي سینه کې، یو ورته د ابډومینل ایریا کې لګېدلې ده. د سره یو کزن هم و نو هغې نه موبایل سنیچنګ شوی، د سره موبایل نه و، د هغې باوجود هم دی لګېدلی دی. نو موږ دا نمل یونیورسټۍ سټوډنټ یو راغلي یو احتجاج دپاره. پهله مونږ ووتو یونیورسټي روډ ته. یونیورسټي روډ مونږ بلاک کو، هلته مونږ د ایډمنسټریشن یو کس رانغو. مونږ ته چا څه ونه ویل څه به کېږي څه به نه کېږي. مجبوراً زموږ سټوډنټس راغه دلته کې پریس کلب مخې ته. مونږ دا مطالبه کوو چې کومه پورې به زموږ یونیورسټي والا چې کوم د سټوډنټس دي دې نه علاوه چې نور کوم سټوډنټ دي کومه پورې به هغوی دا څیزونه فیس کوي، کومه پورې به زموږ د کے پی کے پولیس دې خلاف څه ایکشن نه اخلي. موږ خو دا احتجاج ځکه کوو چې موږ سره فار ایگزامپل هر یو سټوډنټ چې دی هغه له امن پکار دی، هغه له انصاف پکار دی. صحیح شو. نو که فار ایگزامپل دا امن یا دا سکول سټوډنټ میلاو نشي نو بیا به دا احتجاج کیږي. بل دانش چې هغه زموږ ډېر ښه ملګری او زموږ کلاس میټ و، بل چا سره چې ښه ټایم تېر کړي یو ځای نو هغه یې رېدی چې هغه ډېر زیات ګران کاري. نو موږ ډېر زیات د هغه په دې سخته کې هغه فیملي سره هم ولاړ یو، هر ځای کې هغه سره ولاړ یو. صحیح شو. او دا احتجاج به هغه ټایمه پورې څو پورې چې موږ ته انصاف میلاو شي، څو پورې چې په دې باندې یو غټ اکشن نه اخیستی، هغې پورې به موږ دلته ولاړ یو احتجاج به کوو، خپل احتجاج به ساتو انشاءالله. زما نام مرتضی وزیر دی، زه د وزیرستان نه تعلق لرم. ما سره کلاس کې نه و، د در مخکې سپورټ ویک کې موږ میلاو شوي یو ځای ته بیډمنټن والې وه. زمونږ جونیئر زه سینیئر زه 7 سمسټر کې یم. ریلیشن مو ښه تعلقات مو سره او ډېر ښه ټیلنټډ کس و او سپورټ کې ډېر زیات هغه اخیسته که نه حصه م اخیسته سپورټ کې او ورسره په سبق کې هم ډېر هنر و او ډېر مختلف سکیل یې لرل سبق کې. او موږ ته چېرته دا نشو دا ریلیز شوی چې دا چېرته ټوپک سره شوق وي یا داسې اکټیویټیز یې که نه چې هغه سوسایټي باندې بیډ امپریشن اچوي. خو هغه خلکو ته به جونیئر به ما په مخکې یم جونیئر چې کوم دی هغه موټیویټ کړي دي چې تاسو تعلیم کوئ او مخکې کوشش وکړي چې د سوسایټي چې کومه ده دا سوسایټي نه چې کوم د بیډ امیج د موږ د پښتنو چې د کوم امیج دی خاص کر به هم دا خبره کوله موږ چې د سوسایټي نه دا بیډ امیج ختم کو، خاص کر موږ خپل کلچر هم پروموټ کو، دا خبره هم کوله. مختلف قسم څه ګڼې داسې پیښې چې مخې ته راځي طالب علمان څه محسوسوي؟ زه په خپله باندې وایم که نه د دې مخکې د ایډورډ کالج سټوډنټ سره مې یوه واقعه وشوله او د ده سره هم واقعه وشوله.
داسې که دا سیسټم چلیدل که نه مونږ هم دلته سټوډنټان یو 15 کاله مو شو هاسټل کې پاته کېږو هغه درد مور پلار دی چې هغه ته پته لګي که نه هر چا ته هم پته نه لګي چې دی دومره په خوارۍ سره لوی کړي دومره پیسې هم پرې ولګوي او دومره سټیم نه هم پرې کړي که نه ضایع کول خو نشو ورته ویلی خو بیا هم دی خپله سټیم نه چې کومه ده او دې ته ورکړي مکمل او دې په پرورش کې مو ساتي بیا داسې هنرهار سټوډنټ او داسې هنرهار پښتون چې د یوه سوسایټي نه او د یوه قوم نه ورک شي دا خو ډېره د افسوس خبره ده او بل مونږ دا غوښتنه کوو که نه چې پولیس دا ایډورډ کالج سټوډنټ پوښتنه هم نه وکړله په کار ده چې دا ادارې چې کومې دي دا راویښې شي او پازیټیو سټیپ واخلي د دې شي طرف ته د ټارګټ کیلینګ چې کوم دی سټریټ کیلینګ چې کوم دی سنیچران چې کوم دی دې باندې دغه وشي په پازیټیو سټیپ واخلي او ورسره د جیل ته واچوي مونږ سټرانګلی کنډیمز کوو که نه چې د چا هم کړي دي زر تر زر ده ونیول شي په 24 ګنټې کې د نه او هغې ته دا قاتل ته د سزا ورکړل شي او نن چې زموږ کوم دا احتجاج دی مونږ راوتي یو د انصاف دپاره د انصاف د غوښتنې دپاره د خپلو ادارو نه اسپیشلی د خیبر پښتونخوا پولیس نه زمونږ د یو ګلشان شاګرد چې نوم یې دانش ریاز دی د نمل پوهنتون د 5م سمستر طالب علم و پرون یونیورسټۍ ته راغلی او خپل اسایمنټس یې جمع کړل او نن چې دی نو په دې دنیا کې نشته مونږ غواړو چې زمونږ سټوډنټس ته د پروټیکشن میلاو شي زمونږ پولیس زمونږ حفاظت نورم انشور کړي ځکه چې دا ګلونه دا زمونږ د مستقبل شمې دي او که دغه شمې مونږ د بلیدو نه مخکې ووجو نو زمونږ مستقبل خو به په تیارو کې لاړ شي غواړو دا چې مونږ سره د انصاف وشي زمونږ سټوډنټس ته د پروټیکشن میلاو شي او پولیس نه دا تمه کوو چې هغوی د دانش قاتلانو ته زر تر زره سزا ورکړي او را روان وختونو کې د داسې اقدام واخلي چې د سټوډنټس پروټیکشن پکې انشور شي او سټوډنټس سره هیڅ قسمه زیاتې ونه شي د ټولو نه غټه خبره دا ده جی چې کوم ځای کې چې یره راشي هلته نه د انسان سیټسفیکشن وي هلته د علم سره زده کړه چې دی نو د خلکو کمه شي د علم سره مینه کمه شي هلته هر سړی د خپل ژوند په داسې وخت کې چې دی د خپل کتابونو فکر وکړي دی د خپل سبق فکر وکړي دی سره د خپل ژوند غم دی نو په داسې یو ډېر کریټیکل ماحول کې به هغوی سبق څنګه ووایي نو په کار دا دی چې پیس راشي امن راشي پروټیکشن سیوا شي چې یو سټوډنټ د شپې 12 بجې روان وي نو هغه ته دا یره نی چې ما نه به څوک موبایل واخلي یا ما به څوک ووژني دا سکیورټي موږ ته پکار مونږ چې دا کوم پروټیسټ سٹارټ کړی دی دا هم دانش سټوډنټ باره کې سٹارټ کړی دی چې 5th سمستر نه تعلق ساتي نیشنل یونیورسٹی اف ماډرن لینګویجز د پشاور برانچ نه نو مونږ دا احتجاج چې کوم سٹارټ کړی دی دا د سلیچینګ کیلر د لپاره سٹارټ کړی چې دا د بند شي او د سټوډنټ ته یو پروټیکشن وشي څومره چې پولیس دي څومره چې حکومت ته زموږ دا اپیل دی چې مونږ ته یو پروټیکشن راکړي زموږ خلک چې د تعلیم نه نفرت کوي دا د دې په وجه کوي چې مونږ ته یو انصاف نه میلاویږي مونږ ته سکیورټي نشته دی نو مونږ د دې د وجې چې کم دی خپل تعلیم نه زړه موړ شوی دی نو مونږ ته چې دی پروټیکشن راکړي مونږ ته سکیورټي راکړي نو زموږ معاشره به ډیولپ شي نو زموږ سټوډنټانو به شوق هم پیدا شي د خپل تعلیم سره نو زموږ دا مطالبات دي چې کم سنیچر چې کم دا کسې وفات کړی دی نو د دې باره کې چې مونږ ته خپل انصاف میلاو شي 24 ګنټه ټایم مونږ ورکړی دی چې هغه ټایم کې مونږ ته چې د کم کیلر دی هغه چې مونږ ته را پیدا کړي نو که هغه نه را پیدا کوي زموږ پروټیسټ به بیا هم سټارټ وي نو دوی ته پکار دی چې انصاف مونږ ته میلاو شي نو که دا انصاف مونږ ته نشو میلاو زموږ سټوډنټان به نور مري او مخکې به نور مري خو د انصاف کوونکي به هېڅوک هم نه وي نو که مونږ دا اواز ته وګورو دا مونږ صرف د دانش دپاره نه دی یو څه کړی دا مونږ د پښتونخوا او د پاکستان هر سټوډنټ لپاره دا اواز مونږ راوچت کړی چې دوی سره ظلم کیږي دوی سره سم کیږي نو د هغې دپاره مونږ دا احتجاج راوچت کو چې مخکې چې کم دی د دې نه دوی سبق حاصل کړي که دوی د دې نه سبق نه کو حاصل نو زموږ هر یو سټوډنټ به دغه لاره به او داسې په لاره به مري نو مونږ دغه مطالبات دي چې مونږ ته د انصاف میلاو شي دانش صاحب باره کې